مشران لاس کېږي. راځئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ونسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله مبارک شه. ماشاءالله دعا وکړئ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الله تبارک وتعالى کوم افتتاح چې خدای پاک دې زموږ د ورونو زموږ د دوستانو د کامیابۍ لپاره الله تبارک وتعالى دې خواږه په دې ټولې دنیا باندې خواره کړي او الله پاک دې ورونو ته په خپلو خپو باندې ودرېدلو خدای پاک توفیق نصیب کړي. مهر فاونډیشن لپاره خصوصي دعا وکړئ الله تبارک وتعالى دې تمام مقاصد څومره دوی منصبوي دي ټولې کامیابې کړي او په طور خاص دا کومه منصوبه چې روانه شوې ده الله دې ډېر خیر او عافیت الله پاک نصیب کړي دې چې څونه ضرورت دی الله دې ټول پوره کړي. مبارک شي. جزاکم الله خیر. دوی ته ریکوست زمونږ د طرف نه وکړئ کنه دې ځای طرف سره زم کنه لکه دیو لګ داسې دغه کېږي غونته کنه داسې ګبراویږي غونته یا مطلب خفه کېږي ټایپ شانتې نو زم چېرې داسې څه طریقه دې ورسره وکړي دیو دې طرف ته لږ زړه سپین شي او الله پاک رحم وکړي او مطلب نن اته کسان نالو زم سبا لس شي بل ورځ شل شي او چې ورو ورو دیو لږ دې دغه له راشي. دا ټکي دی زما دوستانو ستاسو به الله تبارک وتعالی د خپلو ملګرو دپاره انتهایي یو سنگ میل چې ورته ویل کېږي بنیاد دا به الله پاک تاسو ګرځوي. تاسو یو مختصر خبره ذکر کوم. د اسلام آباد یونیورسټۍ یو طالب العلم و د هغه نه دانیال نوم دی یو کس او د سید عدنان کاکا خیل صاحب نه هغه د سیرت پروګرام شروع کړ یو پروګرام یو کس بیا هغه یو هلک د یونیورسټۍ مخکې شاګرد و بیا په هغه یونیورسټۍ کې هغه په یو عامې نوکرۍ باندې ولګېده لیکن الله پاک د هغه یو کس هغه کار دومره وسیع کړو چې هغه کې اخلاص و په هغه کې هغه همدردي و حوصله پکې وه چې نن بېګا زمونږ د سیرت پروګرام چې دی بېګا باقاعده افتتاح شوې ده پاکستان کې 12,000 کسانو په 65 شهرونو کې د هغې داخلي شوي دي او د هغه یو کس د وجې نه الله تبارک وتعالی 12,000 کسان په 3 کالو کې پوره کړي. تاسو خو ماشاءالله واته کسان یې نو که تاسو حوصله وکئ او تاسو د خپلو ملګرو دپاره تاسو صرف حوصله تاسو که موږ به تاسو سره مضبوط ولاړ یو څومره ستاسو شکایتې تکلیفې او څومره ستاسو ته یعنې ستاسو څه مسله یې دا ملګري دي مفتي سلیم صاحب دا څومره دوستان دي موږ ستاسو پشت پناهۍ دپاره هر میدان کې موږ ستاسو سره ولاړ یو او ستاسو یوه حوصله د ټولې دنیا د دې ملګرو د ژوند د بدلولو دپاره الله پاک به ستاسو دا حوصله چې دی دا بنیاد وګرځوي. جنید جمشید صاحب تاسو یې ښه پېژنئ مرحوم دی وفات شوی دی الله دې غریق رحمت کړي. هغه وایي چې کله د خپل فیلډ نه تبلیغ طرف ته راغلم نو ما ته به ډېرې وسوسې راتلې چې یاره واپس خپل هغې کې پیسې ډېرې